انسان موږ سره ناست دی نو مخامخ تعریف صفت خو ښه نه او موږ په یو پارټۍ کې ډېر وخت تېر کړی دی او موږ د ډېر نږدې نه یو بل پیژنو نو زه فخر کوم او قابل ستایش دی د دې شخصیت چې نن دی د نوښار په داسې یو موقع کې بیا هغه خپل کردار لوبوي چې کوم دی وخت کې اوس د وخت ضرورت دی خوا کې زمونږه ملګری ملک آفتاب زمونږه دلته په دې ځای کې کم زمونږه مشران چې دي اطلس خان زمونږه احسان الله وزیر صاحب زمونږه تاجر برادر اسلام زمونږه امن جرګې مخامخ د نوښار ډسټرکټ ټول ملګري زمونږ میا امجد صاحب همراز حاجي صاحب او بشر حاجي صاحب ولید اختر او ډېر کافي ټایم وشو سانحه هم شوې ده که ټول نومونه هم ډېر وخت به لګي خو د ټول ناول زه مناسب دا ګڼم چونکې ډېر ښکلی محفل دی ډېره ګڼه ده او دا نن چې په دارالعلوم حقانیه کې کومه سانحه وشوه نو ټول نه مخکې به د دغه شهیدانو دپاره او دا کوم چې زخمیان دي د هغوی د صحتیابۍ دپاره به دعا وغواړو دي یا رب یا الله ته شهادت کا یا الله ته زخمیان ته شهادت ورکړي یا رب ته نوښار ته ټول پاکستان ته ټول صوبې ته ټول زمونږه چې څونه خواوشا هېواد زمونږ ګاونډي ملکونه دي ټول ته خیر کړي او یا الله د داسې صحنو نه موږ آینده لپاره په امان وساتئ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم عزتمندو دا نن کومه جرګه چې موږ رابللې وه نو تاسو ټول ته دلته مقررینو په تفصیل سره ووې چې دا دلته په دې کشتو پل د پریس کلب سره خوا کې یو ماشوم چې کوم په موټرسایکل روانو او سنیچرانو د هغه نه موټرسایکل اخیسته سنیچ کوی او په دغه دوران کې په هغه باندې سنیچرز فایرنګ وکړو او پکې شهید شو موږ په هغه موقع موجود راغلو او موږ فوري طور یو ضرورت محسوس کو چې دا نن په نوښار کې د کومه بدامنۍ واقع شوې ده نو دا په ظاهره وکیدی شي ډېرو خلکو ته ورښکارېده خو چونکې دا منجرګي کم تنظیم چې دی دلته مجیب الرحمن خان ووی چې د دې 20 کاله وشو او موږ د سخاکوټ د اغواکارو جرایم پیشه او کارلفټرانو خلاف دا بنیاد په 2005 کې خو نو په کرایمز باندې او په سوشل ایولز باندې امن جرګې ډېر زیات جوړ کار کړی دی او امن جرګه په ډېرو څیزونو باندې تاسو ماشاءالله پوهیږئ او چونکې موږ 20 کاله مسلسل کار وکړو موږ په دې پوهېدو چې دا واقعه په ظاهره خو کېدای شي ډېرو خلکو ته ورښکارېده خو دا ډېره غټه واقعه وه او موږ بیا هغه وخت محسوس کړه چې ډي پي او راغلی او هغه دا وویل چې زه به دا قاتلان چې دي چې کوم 3 کسانو دا به زه 72 غنټو کې نیسم موږ ته پته وه چې 72 غنټې نه چې په 72 کاله کې هم دا نه نیولي کېږي د هغې وجه دا ده دلته چې څنګه اطلس خان زموږ یو ورور ذکر وکړو د پولیس ډپارټمنټ متعلق او یو ډېر ذمهدار افسر چې دلته په ضلع کې پاتې شوی و د هغه نوم وقار و ایس پي انویسټیګیشن و او دا د نن تاسو ته مخامخ دی چې دې کومه خبره کوي چې زه ټوپک د وقار د لاسه ګرځوم نو نن په دې صوبه کې چې کوم زموږ پولیس دي زما دا کومه خبر چې دا تحفظاتو کې نه راځي دا حقیقت دی چې د دې آی جي پي نه مخکې په صوبه کې چې کوم آی جي پي و نو تاسو یقین وکړئ چې دغه آی جي پي د پوسټینګ ټرانسفر نه علاوه د پولیو پیسې هم خوړې په پټرولو کې هم پیسې خوړې نور د پولیس د ویلفیر دپاره چې څونه پیسې فنډز په هغې کې هم خوړې او د کرپشن که زه دلته شروع شم یو غټه سلسله به زه ووایم خو ختمېږي به نه نو چې کله د صوبې آی جي پي هغه پخپله په کرپشن کې هغه ملوثي پخپله په کرپشن کې انډلج کوي نو بیا تاسو امیجن کې چې په صوبه کې دې وخت کې 37 اضلاع دي
په 19 اضلاع کې به څه صورتحالي او د هغه د بدلې وجم ریزن نور هم خبرې وي. خو امیجیټ کم ریزن چې و هغه دا و چې دا یو ډېر کرپټ پولیس افسر و